الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو د نننې ویډیو کې زه تاسو ته یو لس زناور خیمه چې دا به جنت ته ځي. لس زناور دي دا به جنت ته ځي. په دنیا کې یو زناور چې دا کم زناور دي دا به آخرت کې بیا نوی خدا علاوه د لسو زناورونه. علامه سید احمد حموی رحمت الله علیه په شرح الاشباع والنظائر صفحه نمبر 395 کې په حواله د شرح شرعة الاسلام د حضرت مقاتل رحمت الله علیه نقل کړي دي چې لس زناور به جنت ته ځي. کم دي؟ لومبه اوخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دویم اوخه د حضرت صالح علیه السلام، دریم سخی د حضرت ابراهیم علیه السلام، څلورم ګډ د حضرت اسماعیل علیه السلام، پنځم غوا د حضرت موسی علیه السلام، شپږم ماهی د حضرت یونس علیه السلام، اوم خر د حضرت عزیر علیه السلام، اتم میگه د حضرت سلیمان علیه السلام، نهم مولا چرګک د حضرت سلیمان علیه السلام، او لسم سپی د اهل کهفو. دا لس زناور به جنت ته ځي. دا فتاوی محمودیه او په مشکات الانوار کې لیکلي دي او په شرح شرعة الاسلام او الاشباع والنظائر کې موجود دي.